کتونکو علب خان شیرپا یم کیمرامین را سره یاسر خان دی موجود یم په للمه ګل آباد کې چېرته چې اوس هم په کورونو کې اوبه ولاړې دي چېرته چې دې خلکو ته د میډیکل کیمپ ضرورت و الحمدلله زمونږ په وساطت باندې موږ دوی ته پری میډیکل کیمپ ولګوو بیا دې خلکو خواهش و چې موږ ته کپړې چې کوم دي د دوی په دغه اوبو کې تللي دي چونکې دوی د بسترو هم حقدار دي دوی د ډېر څه حقدار دي دوی ته ډېر کافي زیان شوی دی دوی لوښي د دوی هر څه چې کوم دي اوبه وړلي دي خو بیا مولانا محمد شفیق صاحب ته موږ دغه علاقه چې کومه ده کله په ګوته کړله نو هغوی بلکل ځان ور ورسوی کتونکو دې وخت کې دا نوې برانډ کپړې دي هر چا موږ له چې روړي دي او دا دال صابون او دا یو پتیله داسې په مختلفو دغه کې مختلف سیزونه دي چینی پکې شته دي دا چې کوم دی نو دا بسکټ پکې شته او دا زمونږ د کارکنانو د طول مطابق کتلی دي چاته زیات لاړ نه شي چاته کم لاړ نه شي دلته کې به موږ وګورو مالګې پورې مالګه پکې شته مساله پکې شته دال پکې شته دا وچه چای ده اوبه پکې شته دا چپړې چې کومې دي دا چپړې پکې دي او ورسره 2 ګیلاسونه دا ټول تاسو په دې ویډیو کې ګورئ چې څنګه دې وخت کې زمونږ ټیم لګیا دی دا خلک ډېر ښه خلکه د اخلاقو ډک خلکه صبر کوونکي خلکه او دا کم امتحان نه چې راګیر دي نو دوی په دې پی دي چې الله پاک موږ په امتحان کې چولیو نو موږ د ایرس نه کار نه لو د صبر نه به کار اخلو او دا موږ عامو خلکو باندې خو امتحان دی چې موږ د دې خلکو سره څومره پورې کومک کوو دا دوی له چې موږ څه ورکوو دا په وړو کې د مالګې برابر دي دوی د ډېر څه حقدار دي خو دې وخت کې د مولانا محمد شفیق صاحب لخوا چې په 400 کې په کوم انداز کې دا کومک روان دی زمونږ کارکنان دا سپینګیري بابا وګوره دا لګیا دي زمونږ بصیر صاحب چې کوم دی هغه دی مولانا صاحب چې کوم دی دا دي دا زمونږ ټول کارکنان دي خو الحمدلله چې چېرته مې بوتلي دي یو خو دا خلک زما ډېر خیال ساتي خدای د دوی عزت وکړي چې ورته یې مه خواشي نه خواشي ګیندارې ورشه د 400 په تاڼه کې نن ډسټریبیوشن کېږي کنټرول کولی نه شي کنټرول کولی نه شي زه دوی ته وایم چې راشه ډسټریبیوشن په موږ وکړې چې کمې علاقې ته دا خلک عزت غواړي خو دې خلکو له ته عزت ورکې نو دوی تال عزت درکوي او که ته دوی ذلیله کې نو بیا چې کوم دی نو همدغه سلسله به روانوي او چې کومه شوشه جوړه ده چېرته لاړ شي بل دلدار ګړی ته لاړو یو کس ویره تصویر مو وباسه هلکه ولې مو وباسه دا خلک به بد ګڼي هلکه ته څوک یې چې ما ته دا خبرې کوې چې تصویر مو وباسه چاله د ګیلاس کې اوبه ورکړي دي دا ټول د حکومتي پارټۍ والا خلک چې دا د انتظامیې د حکومت دا خلک چې کوم دی دومره په لړزان کړل او هېڅ قسمه چې کوم دی د دې خلکو سره کومک او مرسته نه ده کړې راشه دې خواته ملګري څه شو راشه دې خواته راشه یو څو مشران راشه په دغه شپه راغلي وو موږ بیا هم د دې خلکو مننه کوو تاسو وینئ شور شابراب شته خاموشي ده هېڅ څه هم نشته دی بابا د دې ځای که نه څه دی نوم دی محمد کریم دا لږ څه هم درله روړي دي په ډېر څه یې قبول کړه بالکل قبول دی الله دې تاسو ډېر عزت وکړي چې زمونږ د غریبانو تاسو دا مال راوړ مولانا محمد شفیق صاحب چې کوم دی دا خاجي محمد امین باباجي صاحب نوسي الله پاک دې بدله ورکړي الله دې خوشحاله خو پې کړه وا بالکل جی په ډېر څه قبول کړي ډېر قبول خیرات قبول کړي وروره نوم دې څه دی سبزلي نوم یې سبزلي صاحب به دغه سمدله روړي دي دا مونږ په ډېر څه قبول منظور دی او د دې ویډیو مقصد هم دا دی چې نورو خلکو ته هم د دې علاقې ته ضرورت دی چې مونږ وو چې د علاقې د خلک راشي څه ذلیل او تذلیل خو پکې نشته که نه په خاموشي ده هر سړی به خپل څیز دی وابلي ښه څه شوه لکه راشه دې خواته راشه که نه دا لیک چې کوم دی تکړه لیک دی څه دی نوم دی امین خان جی امین خان څه به وایي بس جی خو سم نه وایي تاسو دې الله خوشاله چې زموږ لراله الله ډېر عزت وکړه دا سودا چې الله دې اجر ورکړي او ډېر په مربایش هم راله والله عزت وکړي خو نور څوک نه راغلي او نه څوک راځي تاسو روز کې څوک نه راځي تاسو هم راغلي په ډومبه ورځ باندې او الله ډېر عزت وکړي جی پری میډیکل کیمپ هم دته لګولو جی پری میډیکل کیمپ هم لګولو دا ډېر گزاره پاره کې شو بالکل جی څه داسې غټ پیکج تاسو لږ دی وخت کې څه ضرورتونه دي په دې وخت کې خو ډېر کورونه وغیرہ پرېوتي څوک هم داسې زنانو ته پردې موضوع دغه هم دی
دغه وچ سوداګانو ډېر زیات ضرورت وبکې تاسو پکې وام چول الله عزت وکړه او دې خوا کو میډیا ته دا زی هم دې ورته خواست چې دلته راشي دلته څوک راځي نه جي صحیح کتونکو دلته کې د یو روډ چې کم دی د لکونو روپو چرګان د بل روډ چې کم دی د څاروي د لکونو روپو د دې خلکو ډېر زیات زیان شوی دی خو د دوی لا سروی هم نه ده شوی د دوی کورونه دوی په پردو کې د دوی ژوند ډېر مشکله دی مولانا صاحب تا خو د دې خلکو د حالات نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال صدق الله العظيم عزتمندو دا کم آیات مبارکه چې ما ولوستو رب کریم دې کې فرمایي چې زما بندگانو زه به تاسو باندې امتحان راولم ام د مال ام د اولاد ام جاني مانی ټول خو تاسو به څه کوئ صبر به کوئ نو عزتمندو دا کم حالات چې دلته شروع ده په خلکو ته ډېر زیات چې کم دی غربت دی د صدریاب د للمې کورونه دلته موږ اوس راغلیو او دیو ته چې کم دی هر قسم راشن انشاءالله چې کم دی علف خان شیرپاو صاحب او مولانا محمد شفیق امینی صاحب د هغوی په تعاون باندې دلته راورسېدو او انشاءالله نور به مزید چې کم دی د دې نه هغوی کوي د بل رور د کورونو خبره وکړله انشاءالله نن هم زموږ چې کم دی مولانا حسیب صاحب هغوی لاړل او څه انجنران راغلي وو هغې باره کې خبرې کولې چې دغه کورونه کم را پرېوتي د هغوی کم ضرورت انشاءالله د هغې به هم سروی کوي 50,000 او 50,000 روپۍ هم ورکړلې او د دوی دپاره هم چې کم دی د دې نه مخکې علف خان شیرپاو صاحب راغلی و تاسو ته پته د موږ سره نه خو د ورور هم ویل او دوی دلته میډیکل لګولو د دوی دپاره چې کم دی ډېرو خلکو د هغې څه ګزاره هم شوې وه او د هغې نه وروسته چې کم دی الحمدلله شفیق امیني صاحب د دوایانو دپاره هم اجابات ترې راوړي هم دي او ډېرې هلې ځلې هم کوي نه شپې ته ګوري نه ورځ ته ګوري ګندې تاسو به لیدي په دې میډیا باندې کم داسې کس راپاڅېده چې هغه دونه قرباني ورکړه او دومره په ځان باندې سخته تېره کړه چې نه شپې ته وکتل او نه ورځ ته وکتل انشاءالله تاسو ته به نور هم چې کم دی مزید به چې کم دی د علف خان شیرپاو او مولانا محمد شفیق امینی صاحب د هغوی د طرف نه به نور هم انشاءالله چې کم دی پیکج میلاویږي او موږ او ستاسو چې کوم دی عزتمندو د دې ټولو موږ شکریا ادا کوو په دې وجه باندې چې ډېر خاموش سره دا پروګرام روان دی نه چغې شته نه غوبل شته او هیڅ هم نشته انشاءالله مزید نور به هم تاسو ته په دې باندې هر څه میلاوي ډېره زیاته مننه چې ډېرې ښکلې ګټورې خبرې مو کړې کتونکو دې کې نوې نوې کپړې نوې نوې پیزار دا د دې خلکو کپړې موړلې شوي دي د دې خلکو چې کم دي دوی اوس هم په کوټو د پاسه سملي د دوی په کورونو کې درې پوټه خټې پرتې دي نو دوی ته مزید هم د خلکو طرف نه ضرورت دی چې دې طرف ته راشي خو الحمدلله زموږ نه دلته کې خدای پاک کار واغسته چې پری میډیکل کیمپ ورسره چې کم دی دا کپړې ورسره پاکې اوبه دې ته د اوبو مسله ده ورسره بسکټ ورسره اوچه سودا لږه شانتې دوی دې په ډېر څه قبول کړي انشاءالله دا مو سره واده ده چې موږ هر کلي ته ځان رسو او چې کوم کله هر کلي ته ورسو د هغې نه پس به سر دوباره چې کم دی ګل آباد للمې والا سره همدا واده ده چې بیا به راځو نن په ډاګي مکرم خان کې 50,000 روپۍ یو کور ته چې کم دی د مولانا محمد شفیق صاحب لخوا ورکړی شوي دا زموږ دپاره ډېره د فخر خبره ده د ټول ملګري چې څونه ولاړ دي دا وګوره کیمره ته وکړه ملګرو د نه د باندې احسان کوي نه درنه ووټ غواړي د الله د رضا دپاره د کیمرې مقصد هم دا دی چې ډېرې خبرې هم پکې د ستاسو وکړي چې تاسو ته ډېر زیات ضرورت دی مزید چې کوم دی دلته د انجیوګانې هم راشي دلته د فلاحي او سماجي خلک هم راشي او للمه ګل آباد ته په خپلو امدادونو کې یاد وساتي صحیح ده ارې نو بس غږ نه خیږي چې خفه یې زما دې خبرو ته هم غوږ خوشحاله خو یې که نه چې تاسو خوشحاله یې نو موږ خوشحاله یو اوس به چې کوم دی دغه ډسټریبیوشن به کوو دغه سلسله به رواني دا موږ سره اوسئ